محترم دوستانو، د رمضان والا میاشت تیره شوه. الله رب العزت په دغه میاشت کې موږ او تاسو ته د عبادت توفیق راکړو. هغه میاشت د الله رب العزت لجانب نه مسلمانانو ته تحفه وه. هغه د موږ او تاسو ولاړه او په هغې کې موږ او تاسو عبادات وکړو. الله رب العزت دې د ټولو مسلمانانو عبادات قبول کړي. دغه عبادات چې مسلمانانو د روزې په میاشت کې کړي، د دې دا مطلب نه ده چې صرف دغه عبادت په مسلمان په دغه روزې په میاشت کې کین اور مسلمان د عباداتو نه مستثنا ده. نور مسلمان عباداتو ته ضرورت نه لري، بلکې الله رب العزت دغه میاشت په مسلمانانو باندې فرض کړي دا او دغه کې عبادت د روزې د عبادت، د تراویح د عبادت او د صدقه الفطر د ادا کولو عبادت حکم دی الله رب العزت له جانب نه سوی ده. دا امت مسلمه لپاره یو تربیت ده. لکه څنګه چې مسلمانان په دغه میاشت کې الله رب العزت عبادت کوي، صدقات خیراتونه کوي، عبادت کې مصروف وي، منځونه ادا کوي، ذکر اذکار ته متوجي، دغه رنګه الله رب العزت لجانب نه چې دغه میاشت مقرر شوی ده، د دې له وجې چې په 11 نورو میاشتو کې الله رب العزت د دین نه غافله کیږي. الحمدلله موږ او تاسو په دغه میاشت کې د الله رب العزت په دغه بهترین میاشت کې عبادت وکړو. الله رب العزت دې په خپل دربار کې قبول او الله رب العزت دغه عبادت اگر که ډیر کم خدای پاک دې موږ او د تاسو لپاره د نجات ذریعہ وګرځي. اوس هغه عبادتونه چې موږ او تاسو د رمضان په میاشت کې وکړو، د هغه عبادت په موږ او تاسو خیال ساتو، د هغه عبادت په موږ او تاسو حفاظت کوو. هغه کرونده چې موږ او تاسو د رمضان په میاشت کې وکړله، چې دغه کروندې دغه فصل موږ او تاسو ته آخرت کې په شمر او په ګټه باندې راشي. دغه د رمضان المبارک ول عبادت چې موږ او تاسو وکړو، دغه په ګټه باندې الته راځي چې دغه عبادت او حفاظت وکړو. شیطان د انسان دشمن ده. همیشه شیطان دغه کوشش کوي چې د انسان هغه قبول شوی عبادت تباہ او برباد. انسان دشمن شیطان دا او شیطان دغه کوشش ته چې الله رب العزت مخلصین او بندگان او هغه عبادت چې الله رب العزت ته په اخلاص کړی، د الله رب العزت عبادت کړی، الله رب العزت ته زړاګانی کړی، هغه عبادت تباہ او برباد کی او په آخرت کې د ما سره جهنم ته داخل شي. د شیطان دغه کوشش ته لیکن مسلمانانو ته الله رب العزت حکم کړی چې شیطان د تاسو دشمن ده او دشمنی سره ونیسئ. د دغه دشمن خبره مه منئ، خپل عمل مه بربادوئ، خپل عمل مه ضایع کوئ، په دنیا کې د خپل عمل حفاظت وکړئ. دغه اعمال چې په رمضان کې موږ او تاسو ادا کړو یا نور په نورو میاشتو کې ادا کوو، دغه د الله رب العزت په معصیت سره ضایع کیږي. د الله رب العزت نافرمانی، د الله رب العزت احکامات تر پښو لاندې کول د دغه په وجه سره ضایع کیږي. نو هر مسلمان باید د الله رب العزت دین طرف ته متوجي او هغه کارونه چې د دنیا اعمال په بربادي زی تباکی زی دی غو نزان وساتي.